السلام علیکم دوستانو. نو خلک وایي چې په لانګ ویډیوز چې کوم ارنینګ کېږي هغه زیات کېږي او د شارټ ویډیو چې کوم ارنینګ دی هغه کم کېږي. لیکن تاسو یعنې چې کوم غټې ویډیوګانې دي هغه روپۍ لږې ګټي او چې کوم وړې دي هغه زیاتې ګټي. د هغې وجه درته هم وایم. نو مخکې ځو چې تاسو زما ویډیوګانې وینئ ریونیو ته زه راغلم. دلته وګورئ چې کومه ویډیوز دي د هغې ارنینګ څومره دی 0.24 یعنې 2.4 और دلته تاسو لیدلی شئ چې کوم شارټس دي د هغې ارنینګ څومره دی 3.19 تقریبا $3 او بیخي نیم ډالر. د دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده انالیټکس ته راشئ جي انالیټکس اورویو ته راځم. دلته تاسو وینئ چې زما څومره ویوز دي نو هغه ټول د څه نه دي د شارټ نه دي. یعنې دلته لیدلی شئ 24,000 ویو دي په 2 ورځو کې په 48 غنټو کې او د څه نه دي ټول به تاسو وینئ چې بالکل د شارټس نه راغلي دي. لانګ ویوز د سره ویډیو شته نه. لانګ چې دی هغه څومره دي هغه راته هم ښیم هغه ډېر زیات کم ویو راځي په غټو ویډیوګانو باندې. ورنه چې کوم غټې ویډیوګانې دي د هغې ارنینګ ډېر زیات سیوا دی. دلته ویو چې دی هغه ډېر زیات کم دی د دې وجې نه. نو چې کومه شارټ ویډیوز دي هغه تاسو تقریبا په 1 لاک او یا 1,20,30,000 پورې تاسو چې دومره ویو راشي نو $1 ورکوي پاکستان کې. او چې کوم لانګ دي نو هغه تقریبا د 1,000 نه والا د 2,000 یا 3,000 په منځ کې په دومره ویوز باندې تاسو له $1 درکوي. نو په غټو ویډیوګانو ډېر ډالر جوړېږي لیکن شرط ورته دا دی چې که ویوز پرې راځي اله. نو د غټو ویډیوګانو باندې ویوز اخیستل ګران کار دی لیکن آسان دی خو که تاسو ښه کوالټي ویډیو جوړولی شئ نو اله. او شارټس چې دی نو هغه اکثر وایرل کېږي. نو دې وجې نه زما چې د شارټس ارنینګ سیوا دي لانګ ویډیوز نه.